بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مسلمانانو ورونو او خویندو، السلام علیکم. تاسو ته دا خبره ښکاره ده چې زموږ موضوع روانه ده د ښځې او خاوند حقوق. نن زموږ ټاپک دی ښځه او خاوند دواړه به یو بل ته ځان ښایسته کوي. الله تعالی په قرآن مجید کې آیات نمبر 32 د سورة اعراف کې فرمایي: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. وایا چا حرام کړی دی ډول د الله تعالی هغه چې حلال کړی دی، هغه چې حلال کړی دی خپلو بندګانو لره، او پاک حلال رزقونه. په احادیثو کې د ښځې او سړي دپاره د صفایي او زیب و زینت ډول سینګار اختیارولو ترغیب موجود دی. لکه یو حدیث کې راځي د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي: جنت ته به نځي هغه څوک چې د چا په زړه کې د ذرې د اورې یعنې د سورمېږي برابر هم تکبر وي. یو سړي وویل: یقینا هر سړی دا غواړي چې د هغه لباس جامې دې ښایسته وي او د هغه پیزار دې ښایسته وي. هغوی ورته وفرمایل: یقینا الله تعالی ښایسته دی او ښایست خوښوي، تکبر خو حق لیکه کول دي او خلق سپک ګڼل دي. بل حدیث کې راځي، د ترمذي شریف حدیث دی، د عمر بن شعیب رضی الله تعالی عنہ روایت دی. هغه د خپل پلار نه او هغه د نیکه نه روایت کوي. فرمایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي: یقینا الله تعالی خوښوي چې په خپل بنده باندې د خپل نعمت اثر وویني. یعنې چې تعالی الله مال راکړی چې ته زیب و زینت او ښایست اختیار کې، نو دا ډېره ښه خبره ده. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي: موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې وو چې کله موږ په واپسۍ کې مدینې ته رانږدې شو، نو ما خپل سست رفتاره په مزه مزه تلونکی اوښ تېز کړو. یو کس ما پسې د وروستو نه راغی او زما اوښ یې چوکه کړو. زما اوښ نور هم تېز شو، لکه څنګه چې به تا ښه تلونکی اوښ لیدلی وي. چې ما وروستو وکتل نو نبي صلی الله علیه وسلم ما ورته وویل: ای د الله رسوله، ما نوی واده کړی دی. هغوی تپوس وکړو: آیا تا واده کړی دی؟ ما وویل: آو جی. هغه تپوس وکړو: د پیغلې سره که د کونډې سره؟ فرمایي: ما وویل: د کونډې سره. هغوی وفرمایل: پیغلې سره دې ولې نه کوو چې تا د هغې سره لوبې کولې او هغې تا سره لوبې کولې؟ فرمایي: چې کله موږ مدینې ته راورسېدو او ور دننه کېدو، نو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل: حصار شئ تر دې چې شپه شي، دې لپاره چې ببرو ویښتو والا ښځې ګمز مانګز ووهي او چې د کومې خاوند غایب وي هغه ویښته لري،
لرې کړي او د کومو ویښتو چې لرې کول پکار دي. نو د دې نه موږ ته دا ثابتېږي چې ښځه خاوند یو بل سره که لبې او خوش مزاجي وکړي نو دا ډېره ښه او د سنت عمل دی. یو بل حدیث موږ وایو چې هغه د ابو داود حدیث راغستی دی. عبدالله بن شداد الحاد رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها خواته ورغلو. هغې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خواته راغی او زما په لاس کې د سپینو غټې غټې ګوتې ولیدې. نو وی فرمایل دا څه دي ای عایشې؟ ما ورته وویل ای د الله رسوله دا مې ستاسو د وجې نه د ښایست او ډول دپاره اچولي دي. هغې وفرمایل آیا ته د دې زکات ورکوې؟ ما وویل نه، یا څه چې د الله خوښه شي، یعنې دغه شان څه خبره یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تا لره جهنم ته د تلو دپاره کافي دي، یعنې ښځې به کالي اچوي خو چې د هغې نصاب ته نه ورسېږي نو بیا به د هغې زکات ورکوي. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شو کومه ښځه غوره ده؟ هغې وفرمایل هغه ښځه چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله یې کړي، یعنې ځان داسې صفا ساتي او په کولا او تندي ورسره ملاویږي او خبره یې مني. کله چې ورته څه حکم وکړي، یعنې د جنسي خواهش پوره کولو دپاره ورته حکم وکړي نو دا یې مني او د خپل ځان او مال په باره کې د هغه مخالفت نه کوي او هغه یې بد ګڼي. نو دلته موږ ته د صفایي ډېره تعلیم ملاویږي چې ښځه او خاوند به یو بل ته ځان صفا کوي. دا بل حدیث را روان دی. شریف فرمایي ما د عایشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو. ما وویل کله چې نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو نو په څه سره به یې شروع کوله؟ هغې وویل په مسواک سره، یعنې مسواک کول ډېر لازمي دي چې سړی خپل په خوله کې مسواک ومخي او کور ته را روان شي او بیبي سره ملاویږي، خبرې اترې کوي چې د خولې نه یې بوی نه راځي. دا موږ ته یو تعلیم دی چې ښځه خاوند به یو بل ته ځان صفا کوي او د صفایي به خیال ساتي. دا دویم حدیث دا بل د قرآن مجید یو آیات دی د سورة بقره آیات نمبر 228 چې د هغې ترجمه دا ده یقینا زه خوښوم چې خپلې بیبي ته ځان ښایسته کړم لکه څنګه چې زه خوښوم چې ما ته زما بیبي ځان ښایسته کړي. ځکه الله تعالی فرمایي او د دې زنانو دپاره او دوی په خاوندانو په شان د هغې حقوق دي چې په دوی زنانو باندې دي. دوی د دې خاوندان لپاره د شریعت مطابق او زه نه خوښوم چې پوره واخلم خپل ټول حقوق چې په هغې باندې دي. ځکه چې الله تعالی فرمایي او د پاره د نارینهو چې دوی زنانو باندې اوچته درجه ده. نو دا منګه دا بیان دی چې موږ د قرآن او د حدیث سره د دې حواله ورکړې ده او یعنی نن زموږ موضوع ده د ښځې او خاوند حقوق او نن زموږ پکې دا بابو چې ښځه او خاوند به یو بل ته ځان صفا کوي. الله تعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. خوږو مسلمانانو وروڼو که زما په بیان کې د زوار یا د زیر یا د پیش څه غلطي وي ما څه حواله ورکړې ده نو دغه زما د واتساپ نمبر دی. زه به د خپلې غلطۍ اصلاح کوم او الله تعالی دې او موږ ته د واتساپ په ذریعه باندې راولګي. الله تعالی دې موږ ته او تاسو ته د دنیا او د آخرت فائدې نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.